علما فرمایي ته څه کوه چې کله د یو چا اپریشن ولو د چا مطلب علاج شروع ولو ته راولاړ سه یاسین ورباندې ووایه یا یوه زنانه ده بچی پیدا کېدی مشکل وه سخته وله سختی خو ډېرې دي کله کله دا زنانه د هغه اولاد سره مړه سي دا اصل شهادت الله بللی دی یا کله کله دا اپریشن مسله راشي زموږ ډاکټران خو در معلومیږي د خیره سره ډاکټر صاحب ناست داسې نه چې خوا به د کې تازه یې لږ روپۍ م راکړي دي نو هسې هغه پیسې بندې نه سي یا خوا راسه بده نه کتي د اسپتالو لره ورسئ په اسپتال کې دا ټوله کابینه میلاو ده دا چې میلاو ده دلته د اسپتال مالک دلته چې کوم اسپتال چا رانیولی دی کوم ډاکټر یا چې کوم چا په ټیکه نیولی دی هغه چې ته کله بچی ورولې دی تا ته وایي و یاره دا ډېر خطرناکه کیس دی ته به داسې وکړې موږ ته دستخط راکه نو که چیرې موږ اپریشن وکړو امکان یې سته دا بچی او دا چې کوم بچی پیدا کیږي دا به بچاو سي او که دستخط نه راکوې نو موږ بیا ګارنټي نه اخلو دلته سړی هغه دومره بد یې اخیستی دی چې یاره واده مې دی کال دوه یې وسو هلته یې هغه د بچی بابا دی هغه وایي بچی مې ده پروا څو خرچه راځي داسې بس 1.5 لک روپۍ خرچه راځي یا دا رقم 98 لک روپۍ خرچه راځي او بس سړی په منډه موټرسایکل ورور په تاوان خرڅ کړي یا راولاړې سي هغه ادې هغه د غاړې غاړګۍ په تاوان خرڅ کړي الله زما بچی د مرګ سره مخامخ ده ابدي ظالمان راولاړ سي څه دي ډاکټر صاحب ته د الله څخه نه بیریږې ته لور نه لرې ته خور نه لرې ته خپله مېرمن نه لرې چې لرې بیا تا ولې دومره لوی قدم واخیستی تا ولې د یوې کمرې دپاره د 5 ورځو دپاره چې دغه کمره چې د هغه به بوک سي به دغه جانۍ یا دا بچي یا دا بچو پکې پراته یې بس نو موږ هم څه وکړو کاروبار ظالمانو په لا اله الا الله که ولاړ سئ دا ځوانانې بچیانې زموږ ته خویندې لوڼې دي پر اول اولاد اپریشن ور وکړې 15 کاله بعد دا ښځه ولاړه ناکاره سوله نه بیا بل بچی راوړلی سي نه د بچي امید ورته یې ولاړه تباه و برباد یې کړله نه داسې دروند کیس و نه داسې مشکل کیس و نه یاره نارمل کیس و تا لره رالمه پخوا کستی په یاد عزیزانو هغه زموږ تی سپین سرې به ورتلې بیا به یو بچی مچی ډېره بیا د بید معافظ زموږ د کور مسله ده نو بچی به پیدا کېدی یا سپین سرې به ورته ناستې وي د خپل علاج مطابق نه ښځه مړه کېدله نه کشنۍ مړه کېدی هېڅ یو شی نه کېدی بس دا اوس راولاړ سلو په سلو کې 80 کیسونه د چش ورکوي د اپریشن ورکوي منم یو کیس به داسې په سلو کې چې هغه خامخا لازمي اپریشن غواړي بچی به یا یو رقم یا بل رقم یې بیا ته ولې راولاړ سي ولې ظالمان مسلمانان نه یاست کلمې نه وایاست ته کاروبار د چا په ژوند کوې زما د ژوند دا ستا کاروبار زما ژوند دی بس دا زما ژوند به ته د مخه باسې بیا ستا کاروبار ورباندې کېږي کوچنۍ ماشومې بچیانې دي 18 19 کاله 20 کاله عمر یې دی پر اول بچي ته د اپریشن دغه ته نه ایسته ولې دې نه ایستله ته نه یې په خبر ډاکټرانو موږ ته نه سره خبر د اسپتال مالکانو د اسپتال ټیکهدارانو ډاکټرانو موږ ته نه سره خبر ولې په سیول اسپتال کې اپریشن ژر نه ورکوې په سیول اسپتال کې خو معلومه ده هغه سرکاري اسپتالونه هغه خپله تنخوا د هغه وایي یاره بس کوشش کوو چې بغیر د اپریشن اخلا او چې کله بیا دا نور اسپتالو لره راشي فورا تا ته دا خبره کوي مه کوئ د الله په خاطر مه کوئ د چا په ژوند لوبې مه کوئ د چا په مرګ لوبې مه کوئ د چا ژوند د خپل ځان دپاره کاروبار مه جوړوئ مه جوړوئ نو چې دا رقم مشکل راشي علما فرمایي تاسو یاسین ورباندې وایاست الله پاک په اساني سره دا بچی پیدا کی الله پاک په د اسانۍ معامله ورسره وکړي الله پاک ته هر چاته هدایت وکړي که زه په دې کې مولوي صاحب الله دې ما ته هدایت که هدایت نه الله دې ما له دې روی زمینه ورک کړي او که تاسو په دې کې ډاکټران اسپتال مالکان ټیکهداران په دې کې مولوي صاحب الله پاک دې ودی ته هدایت که هدایت نه الله دې ورک کړي له دې مځکې الله دې روی زمینه ورک کړي الله پاک د خپل بندگان د دې دپاره نه دي پیدا کړي چې یا زه زوروم یا ته زوروې یا زه تباه کوم یا ته تباه کوې دا په دې اسپتالو کې الله یې ده بیا چې ستا شناخته ډاکټر یې هغه ستاسو هغه تا ته وایي بس ته خلاص شي بس بیا ولاړ شي خبره وکړي چې ورځ یې بغیر د اپریشن کوم هغه وایي یاره زموږ کوم اسپتال دی نو داسې خرچې دي داسې کرایې راپسې دي هغه وایي زما څخه د هغې 100 روپۍ واخله زه به روپۍ درکړم 10-20 در کوم خو اپریشن و هغه وایي زه صحیح ده ټیک لکه هغه رشوت نه دی رشوت دلته هم شروع دی 10-20 روپۍ ورکړه 10-15 ورکړه بس بغیر د اپریشن ستا بچي چې د هغه بیا خلاصوي او که نه بیا خالي ورته ګوره
انا لله و انا الیه راجعون. الله دې موږ ته هدایت وکړي، الله پاک دې موږ وساتي، الله دې زموږ ته پرده وکړي.